د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز د اوریدونکو السلام علیکم. په دې له چې ښه وخت ولرئ. درنو اوریدونکو، د ناټو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د شاملو ځواکونو راتلونکی شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو پر خبرو باندې اړوندېږي. د ناټو منشي وایي چې ناټو تر راتلونکو 5 کلونو پورې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکي کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو د پوځونو شمیر به بیا هم تکراروم چې د صلح په اړوندو پایلو باندې متمرکز وي. اوس مهال د 29 کابو هیوادونو 18,000 سرتیري د غوڅ ملاتړ ماموریت په اډانه او په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت کوي چې هغه غوښنه برخه یې بیا مشوره دیهي سلا مشورې او د افغان ځواکونو د روزلو او د تجهیز مسله ده. موږ افغانانو ته د دوی د ماموریت تر ټولو هغه غوښنه برخه دا ده چې موږ باید په نظامي برخه کې پر خپلو پښو باندې ودرېږو، یعنی اصلاحاتو ترڅنګ د روزنې مسله او د سلا مشورو او تر ټولو مهمه مسله هغه د پوځي مرستو مسله ده چې موږ د هغه د نظامي برخو کې هغه مکمل صنفونه باید پیاوړي کړو، که هغه هوایي دي او ځمکني توپچي او یا هم نور مسایل. په ټوله کې نن پر همدغو مسایلو بحث درم چې د یوه خوا که موږ د صلح خبرو نتیجې ته رسیږو، له بل اړخه به بیا د نړیوالو ځواکونو شمیر او یا هم د دوی حضور پر کوم څرنګوالي باندې اوسي، په داسې حال کې چې د طالبانو لومړنۍ غوښتنه یا شرط هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مسله ده. ما سره په بحث کې میلمه ده جنرال قهرمان صاحب عبدالوهاب وردک. په دې چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. قهرمان صاحب ستړي مشئ، ښه راغلاست. جبران صاحب تاسو تخنیکي همکارانو ته، تلویزیون لیدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. علیکم السلام. کله چې په 2014 کال کې امنیتي تړون لاسلیک شو، نو د بهرنیو ماموریت هم تعریف شو چې 2024 کال به دوی څه کوي له افغانانو سره. خو اوس بیا یو ډول پوښتنې راولاړې شوي دي چې که د صلح خبرې نتیجه ورکوي او د طالبانو دغه لومړنی شرط هم پکې منل کیږي چې بهرنیان باید ووځي، د دوی ماموریت څه ډول تعریفیږي؟ که څه هم د ناټو سرمنشي ویلي دي چې هر څه تړلي پر صلح باندې دي. د ناټو سرمنشي د واضح وعده ویلي دي چې ته 2023 هغه تړون چې د حکومت سره امضا کړی دی، په تړون کې راغلي دي هر څوک چې غواړي چې دا تړون پس وکړي باید 2 کاله مخکې باید د پیشنهاد وکړي، یو بل ته وکړي. ته 2023 پورې چې دا تړون امضا شوی دی، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو د تجهیز، اکمال او تعلیم و تربیه په برخه کې مهمه دیرته تعلیم و تربیه ده او تجهیز کول دي، که څه ځمکني قواوې دي او که څه هوایي دي. یو څه ځمکني قواوې لږ په مخ تللي دي، د هوایي نه ځمکني قواوې په مخ تللي دي په تجهیز کې او په تعلیم و تربیه کې. هوایي قواوې لږ څه شاته پاتې دي د دې نه. پس مهمه ده چې ډیره مهمه په دې قواو کې تعلیم و ښوونه او روزنه ده، څه په داخل کې او څه په خارج کې، چې د ښوونه روزنې ته ذات توجه وشي او بیا پس دونه تجهیز شي. اوس د پاتې کلونه جنرال صاحب ستاسو په نظر کافي کلونه دي چې موږ د رښتیا هم په ځانګړې توګه په هوایي برخه کې هم د تجهیز مسله مطرح کړی شو او هم د روزنې مسله؟ دواړه کېږي، که صداقت وي که ایمانداري وي او که په خپلو تعهداتو ولاړ وي، دواړه کې هم ښوونه روزنه ښه کېږي و هم تجهیزېږي ښه. دواړه کې 15 کاله ځکه ډېر وخت دی. تقریبا په اکاډمیک لحاظ باندې سړی ونیسي یوه بشپړه اکاډمیکه دوره ده، نو که نه؟ بله، یوه بشپړه. یعنې موږ په هوایي پوځ کې پیلوټ په 3 کالو کې روزلی شو چې دی فارغ د اکادمي ملي نظامي یا د پوهنتون د هوایي نه وي، په 3 کالو کې ښه روزلی شو، لیکن 2 کاله بیا پاتې کېږي. په 5 کالو کې یو پیلوټ یعنی با تجربه پیلوټ کېدی شي. خو دې ته مهمه دا دی چې موږ اوس په ځمکنۍ او هوایي قواو کې د تشخیص کو چې په کومو برخو کې د موږ نیمګړتیاوې شته دي.
کمبودها شته په کومه هم د تجهیز د نګانه هم د تشکیل د نګانه هم د کمبود. تاسو چې دغه وظیفې مسؤلیت درلود او هر څه خای خورا زیات درته روښانه معلوم اوسي، کوم برخو کې داسې اړخونه شته چې رښتیا هم مونږ خورا زیات ورته احتیاج ولرو په هوایي برخه کې؟ په هوایي بخش کې د موږ ښوونه او روزنه ده چې دا پیلوټان او انجینران، خصوصا موږ په هوایي بخش کې پیلوټي بخش ته تعلیم و تربیه یا ښوونه او روزنه په پیلوټي بخش کې زیاته توجه کړې ده، لیکن په انجینري بخش کې بیخي پس پاتې یو، سسته توجه هم کړې ده. د انجینرانو په تعلیم و تربیه، د میخانیکانو په تعلیم و تربیه، ورکشاپو ته هم کمه توجه کړې ده. موږ یو ورکشاپو ته یعنی تنها موږ په مرکز کې ورکشاپ ته زیات توجه کړې، په قندهار و شینډنډ، هرات و مزار و دو ځایو کې کمه توجه شوې ده ورته. دو ته باید په لابراتوارو باید زیات فوکس شي او په انجینري بخش کې په خاطر د دې باندې چې په غربي نړۍ کې دغه انجینري بخش ټول خصوصي کمپنیو ته ورکړل شوی دي، لیکن په افغانستان کې دا ظرفیت نشته چې موږ خصوصي کمپنیو ته انجینري بخش ورکړو. دې ته باید موږ انجینران وروزو په ټولو ټیپو کې، هم په هلیکوپټرو کې، هم په ترانسپورتي بخش کې، او ورکشاپو ته زیاته توجه وکړو چې د ورکشاپو متخصصین وروزو او ورکشاپونه هغه تجهیزات چې ورکشاپو ته پکار دي هغه باید اکمال. ښه جنرال صاحب بخښنه غواړم، مونږ پخوا د یعنی شرقي بلاک یا د شرقي اړخ نه اکمالات درلودل، یعنی سیستم مو تقریبا شرقي و روسي، اوس نو بیا تقریبا غربي شوی ده. تاسو فکر نه کوئ چې خورا زیات ستونزمنه مسله ده او چې تر اوسه پورې مونږ په اکثرو مواردو کې نه یو روزل شوي؟ یو علت به یې ښایي دا اوسي چې مونږ کوم سیستم ته لومړیتوب ورکو او یا هم مونږ د کوم سیستم مسلکي انجینران ولرو. د شرقي سیستم نه غربي سیستم ته دا لکه د یو موټر انجین غوندې داسې دی، لیکن موږ داسې نه کوو چې دغه انجین مکمل واخلو ایسته یې واچوو. نظر به توان، نظر په قدرت، نظر په وضع د مالی د موږ، اقتصاد د موږ متاسفانه بدبختانه مخکې د دې نه چې موږ آماده شو موږ دغه انجین مکمل د انجین واخلو ایسته واچوو. په دې انجین کې بعضې پرزې موږ باید تغییر ورکړو، هغه اساسي پرزو ته باید تغییر وکړو. د وړې پرزې باید وي تو وخت چې موږ قدرت پیدا کو، امکانات پیدا کو او په پښو ودرېږو. بدبختانه موږ دغه انجین واخیستو ایسته واچولو، و چې نوی انجین جوړوو او هغه پرزجات ورته نصبوو، مشکلات دي. هم وخت پکار دی، هم اقتصاد پکار دی و هم کادرونه د کادرو روزه و تعلیم و تربیه پکار دی. اجازه راکړئ جنرال صاحب، یعنی اوس موږ قطعا شرقي سیستم نه استفاده نه کوو یا شته په نظام کې زموږ خصوصا په هوایي برخه کې؟ په هوایي برخه شرقي سیستم دی محدود دی، ډېر محدود. هغه په هلیکوپټرو کې چې د شرقي سیستم یا د پخواني اتحاد شوروي وي، هغه هلیکوپټر چې یو څو محدود یو شو 22 بار پرونده بخنه غواړم دلته پاتې دي، تنها په هغو کې دغه شرقي سیستم په مخ بیول کېږي. نو ټول غربي سیستم دی، که د موږ بلک هاک هلیکوپټر دی، که د موږ C-130 دی، که C-208 دی، که نوی اوس EC-208 دی، که E-29 دی او که MD-510 هلیکوپټر دی، دا ټول په غربي سیستم دی. پیلوټان تعلیم و تربیه کې ما یو بله مصاحبه کې مسوي چې د موږ اساسي 3 مرکزه تعلیم و تربیه د پیلوټانو چې یو چک جمهوریت، یو امارات، یو امریکا ده. دا 3 مرکزه د موږ د تعلیم و تربیه د پیلوټانو ده، نه د انجینرانو. انجینرانو فرض نه لرو. بله، زه د دوزه پیشنهادوم چې په د 5 کارو کې خدای وکوي چې دی صادقانه او دوستانه مرسته د موږ سره داسې دوام ورکړه. په د 5 کارو کې باید دو ته هم توجه وکوي او ډیره مهمه چې دا یو هوایي پلانځي ته توجه وکړي. په قوای هوایي کې البته پوهنتونه افسران د ځوان افسران یو اکادمي شته، دا په یو پلانځي واړوي چې موږ وکولی شو
پیلوټان انجینران لیسانس تعلیم و تربیه کو لیسانس فارغ شي په آینده کې د دې لپاره د دې وطن لپاره د امنیتي او دفاعي قوتو لپاره به ډېر ښه کار یعنې تر اوسه پورې نو دغه ستونزې چې راپېښېدلې یا انجینرانو ته اړتیا پیدا کېدله نو بیا بهرنیانو له موږ سره مرسته کوله او کوي بله د موږ پخواني انجینران چې دي هغه دغه سنونه هم زیات شوي دي بعضې تقاعد ته ولاړل د بعضې نور سنونه هم زیات شوي دي هغه هم په درشل د تقاعد کې دي په دې کار کې په آینده کار کې خو ټول ځي دی هم ډېر ته کمپنۍ لري مثلا د سی او سو دیش لپاره هم کمپنۍ لري د ام ډي لپاره هم دي د ام ډي 510 هلیکوپټر لپاره دي براکاک لپاره دی دغه لوجستیکي کمپنۍ نه دي انجینري کمپنۍ دي چې دا تیاری آماده کوي د ما خواهش دادی د ما از دی ته دادی ما دغه د امنیتي او دفاعي قوتو مشرانو ته دادی چې دوی ته توجه کوي چې موږ د ظرفیت نه لرو چې په خپله کمپنۍ په افغانستان کې وي د تیاری آماده کړو دلته انجینران وروزي چې په آینده کې موږ بیا وکولی شو د تیاری هلیکوپټر آماده کړو د وظیفې لپاره تاسو هم خورا ښکلی وخت پکې تېر کړی و داسې هڅه مو ونه کړه چې بالاخره افغان ځواک رامنځته شي افغان کارګر انجینر باید رامنځته شي ولو که په ځینو مواردو کې موږ اوس هم باید د تاریخ حقیقت ووایو چې اجازه مو نه درلودله او نه یې لرو هم خو بیا هم هڅه ونه شوه چې موږ ګویا په دې برخه کې خپل افغانان وروزو موږ کوشش د اوس د رهبري د قوای هوایي هم دا کوشش کړی دی او پخوا هم دا کوشش شوی دی او پالیسي ګانې هم جوړې کړې وي او اوس ما هم په څلور کلن پالیسي په وزارت دفاع کې په دو باندې لګیا وو او بحث کېدلو او زه خو تقریبا دغه د جوزا د میاشتې نه وتلی د دې صحنې نه په خاطر د دې چې هغه بحث د ما و هغه لغوه شو خوشبختانه اوس بیرته فعال شوی دی جوزا کې لغوه شو اوس بیرته فعال شوی خوشبختانه زه قطعی د دې طرفدار نه وم چې لغوه شي په خاطر د دې نه چې زه ورته معاون د روی دیسم په خاطر د دې چې آینده کې یو بل څوک راشي او دا ډېر مهم با ارزشه با اهمیته بحث ده و په خاطر د دې باندې چې د دې ځایه قوای هوایي تعلیم او تربیه ټول د دې ځای رهبري کېدله او پس په دې اساس باندې قوای هوایي چې د حالت رسیدلې ده یو څه مشکلات هم وو د دې هم او جنگ هم وو په جنگ او موږ د صفر نه شروع کړی ده او مشکلات په تخنیکی کې هم زیاتی ده اوس هم زیاتی په تجهیزاتو کې هم زیاتی په تعلیم او تربیه کې هم شته دي 15 کاله بیا هم پوښتنه کوم تاسو ویلي که صداقت او د ښې ملګرتیا تعریف دلته موجود اوسي نو 15 کاله خورا زیات کلونه دي ولې صداقت خو بیا ښکاري په 13 کلونو کې چې مونږ تر اوسه پورې متاسفانه هغه ډول چې پوځ باید ول درلوده مو نه لرو بیا څومره شک را پیدا کیږي چې دوی به صداقت نه کار وانخلي قوای هوایي ته زه قوای هوایي بیا په ځمکنۍ قواو هم راشو قوای هوایي ته 2008 پورې هیڅ توجه نه وه شوې اصلي قوای هوایي په بونجاسه کې هیڅ مطرح نه وه چې افغانان باید ونه لري بله په بونجاسه کې مطرح نه وه قوای هوایي ته 2008 پورې هیڅ توجه نه وه شوې دا متخصصینو دغه درسوزه تحلیلګرانو چې د میز په سر به کېناستل په د تلویزیونو کې او دا درسوزه رهبرانو چې بعضې او دغه کدرونه درسوزه یا جنرال یا ډګروال دغه نظامیانو دغه دا مطرح که قوای هوایي پس د 2014 هغه شوه زیاته توجه ورته وشوه پس د 2014 تر 2014 هم ډېره آهسته توجه ورته کېدله پس د 2014 توجه وشوه وقتی چې ناتو ایساف قوتونه د افغانستان ووتل موږ وپوهېدو چې موږ ته قوای هوایي پکار ده پیران رئیس جمهور چې په قدرت ورسېدلو او د هغه انتقال د قدرت وکړو دا یې وپوهېدو چې قوای هوایي څومره ارزښت څومره اهمیت لري پس دغه نه چې دی قدرت ته ورسېدلو توجه زیاته ورته وشوه اوس هم سر وخت دی 15 کاله ځکه ډېر عمر دی ډېر عمر دی زموږ د انجینران په یوه کال کې 2 کالو کې کلو ځل کې
اوس هم جنرال صاحب بخښنه غواړم یعنې هوایي ځواک موږ لرو خو هوایي دفاعي ځواک نه لرو نو که نه چې تاسو خپله هم اولې مرکې کې ورته اشاره وکړه نو بیا موږ دغه ارمان ته د رسېدلو لپاره څخه دا 15 کلونه کافي ګڼو چې بودیجه وي اقتصاد وي په 15 کالو کې موږ سیستم هوایي دفاعي هم په پښو درولی شو خواهی کاش که چې د موږ په خزینه کې او د موږ په جوبو کې اقتصاد د ملت یا د هیواد د ګټو په خاطر وي یوه لنډه دمه لرو بیا راګرځم انشاءالله دغو مسایلو ته به بیا هم بحث وکړم چې څنګه رښتیا هم کولی شو موږ د رښتینې همکارۍ ژمنتیا له خپل نړیوالو په ځانګړې توګه له امریکا څخه ترلاسه کړو ډیر شکونه دا دي چې 18 کاله چې امریکا یا د دوی متحدینو په ټوله کې نیټو او بیا په ټوله کې نړیوال ونه شوه کولی یا ویې نه غوښتل چې افغان ځواکونه له هر لحاظه په خپلو پښو باندې ودروي نو دا 4 یا 15 کاله به هم داسې تیر شي لکه چې هېڅ هم ترسره نه شي تر ډېره حده پورې دغه شکونه څومره هم رښتیا پر ځای دي او افغان حکومت له کومو میکانیزمونو کولی شي رښتیا هم دوی دې ژمنتیا ته رااړه باسي ستاسو ملتیا غواړم او بیا راګرځم